ټولو نه مخکې خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ټایم راکو او زموږ د ملک او کوم حالات چې روان دي د هغې تپوس هم وکړو. موجوده ټایم کې خو ملک ته څه پته ده لږ د سیلابونو د دې صورتحال روان دي او نور مشکلات هم دي. الحمدلله پاکستان خو وروستو چې کوم واقعات راغلو په هغې کې خو ښه کارکردګیانې وکړي او زما یقین دی چې انشاءالله حکومت پاکستان او زموږ صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا به هم په دې سیلابي او دا نور چې کوم حادثات راغلي دي نو په دې کې به انشاءالله خپل کردار ښه ادا کوي. ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې څومره دي هم زه ګورم لګیا یم، موږ ورسره په کوارډینیشن کې هم یو نو الحمدلله یو هم خپل سپورټ کوي. خو نور هم پکار ځکه چې دا کم ځایونو کې چې سیلابونه رالو خو هغه خلک ډېر مشکلات کې دي. اوس هم رابطې موږ سره هم ډېر وشو، ډېر تاجرانو سره زموږ رابطې وشو نو هغوی هم چې کوم دی لکه څنګه د بونیر ضلع د سوات ضلع د دغه شانتې نور نو د هغه چې کوم د مړیانو تاجران دي د هغې په ذریعه هم موږ سره رابطې شوي دي. موږ خپل کوپریشن کوو لګي خو بهرحال هغه خلک ډېر زیات مشکلات کې دي، هغې نه څوک خبر نه وي سوځي هغه ځای چې په کوم ځای اور لګېدلي وي که نه جي نو هغه خلک ډېر مشکلات کې دي او پکار دا ده چې هغې سره په نقدو کې چې څومره سپورټ وشي نو دا به زما مشوره او تجویز وي چې دا به ډېر هغې سپورټ وکړي. خو به دا تجویز وي چې کم هلته پسماندګان دي هلته چې کم سره خیرات زکات کوي صدقات کوي او د هغې سره هیلپ کول غواړي، هغې سره تعاون کول غواړي نو ما هغه ځي ته دې په موقع باندې ورشي، موقع دې وګوري، د هغه ځي خلک به هم پکې شهادت او ګویو کړي چې ویره دا بېبس دي دا مستحق دي نو هلته په موقع باندې تګ او موقع باندې په نقدو کې هغې سره مدد کول دا به ډېر ښه ثابته شي. ګورئ زموږ په منډیانو کې پاکستان کې چې څومره منډیانې دي که هغه سبزي منډی ده، فروټ منډی ده، غلې منډی ده، که د ګوړې منډی ده، نور څومره منډیانې چې دي په دې منډیانو کې غټ خلک هم شته، کاروباري خلک دي، ټول غریبان هم پکې شته، عاجزان هم پکې شته، هر قسم خلک په دې منډیانو کې موجود دي او خپل کاروبار کوي، روزي ګټي. نو د منډیانو متعلق به زه حکومت پاکستان او څلور واړه صوبایي حکومتونو ته دا مطالبه کوم چې دې منډیانو له ډېر ترجیح ورکوئ. دې منډیانو له چې کوم دی تاسو چې څومره ترجیح ورکوئ نو که نور څه فایده تاسو نه حاصلېږي نو زه به سیاسي لیډرانو ته هم دا خبره وکړم چې تاسو ته دې نه سیاسي فایده هم تاسو ډېر اوچتولی شئ. لکه هر ځای کې خلک ډیولپمنټ کوي، زما د یو نوم شي، زما د یو عزت جوړ شي نو دې منډیانو کې چې کم خلک به کار کوي انشاءالله هغې ته به ډېره سیاسي فایده میلاویږي. زه به مور پلار ته نه بلکې دې ځوانانو ته او د خپل د وروڼو ته به دا میسج پرېږدم چې تاسو باندې مور پلار ډېره خواري کړې ده. دا انسان چې کله غټېږي او انسان چې څومره ځوانېږي او بیا د نور مسایل دا ستاسو مور پلار ستاسو مشرانو ډېر قربانیانې ورکړي دي او ډېر مشکل سره یې تاسو غټ کړي دي، تاسو یې پیدا کړي، ستاسو پرورش یې کړی، بیا تاسو باندې تعلیم نو د هغې دا ټول قربانیانې دا کوشش د هغې دا منډه تړله په دې یو آیس باندې ضایع کوئ مه او د غلطو خلکو نه ځان ساتئ. ښه محفل کې ناسته پاسته کوئ بلکې که هر محفل کې تاسو کښېنئ نو د هغه تجربه تاسو کوئ مه. مخکې به هیروین نو اوس پکې د آیس را پیدا شو، اوس پکې دا ګولیانې مولیانې او کله د ډانس ګولی او کله کمې ګولی. دې محفلونو نه تاسو اجتناب وکئ، دا فضل خرچي هم ده، اسلام د ریکار نه هم دا شی بهر دی، نشه خو هر یو بهر ده. نو مهرباني وکئ خپل مور پلار باندې رحم وکئ، د هغې نوم چې کوم دی مه خرابوئ، د هغې عزت مه خرابوئ، خپل کور ته خپل فیملی ته خپل بچو ته وګورئ. زموږ ډېر ځوانان ما ولیدل ډېر واده کړي، ډېر د بال بچهدار خلک ما وکتل چې هغه دې لعنت باندې اوړېدلي دي او ډېر سخت چې کوم دی نو هغې خراب شوي دي او ډېر خپېمان هم دي خو بیا به دې نه چھټکاره نه حاصلېږي. نو مهرباني وکئ دا آیس مایس او دا ټولې نشې چې کوم دی دې نه اجتناب وکئ. ګورئ جي دا خو د هر یو شي استعمال پورې دی. کمپیوټر دی چې کمپیوټر تاسو ښه استعمالوئ دی نه ښه شی نشته، خو که کمپیوټر تاسو د خراب طریقې سره استعمالوئ، نیټ تاسو خراب طریقې سره باقاعده استعمالوئ یا تاسو ټیک ټاک غلط طریقې سره استعمالوئ نو دا به غلط ځي. یعنې ټیک ټاک تاسو ښه طریقې سره استعمالولی شئ، ښه میسج هم پاس کولی شئ، یو ښه ویډیو یو ښه غم ورکولی شئ، ښه پیغام هم ورکولی شئ، خو زیات تر دا غلط استعمال شي نو د دې استعماله پورې ده. نو دا هم زما د ټولو ځوانانو ته زما خپل برادرۍ ته ورونو ته دا درخواست دی که هغه ټیک ټاک وي، که هغه فیسبوک وي، که هغه نور نیټ وي نو د هغې استعمال په ښه طریقه باندې وکړئ، ښه میسجونه پاس کړئ. به زما به مینوال ته هم دا وي چې ښه خبرې چې کوم دي
پازیټیو خبرې چې کوم دي هغه سبمیټ کوئ، هغه باقاعده ټیلیکاسټ کوئ، او چې کوم نیگیټیو خبرې وي یا نقصان دہ خبرې وي، بعض میډیم چې کومي بعض خبرې نه غلطه ایشو غلطه اگر اوچته شي نو هغه بیا خراب طریقې تر او هغه بل طرف ته لاړ شي. الحمدلله زموږ پاکستان چې کوم پریس میډیا ده، الکترونیک میډیا ده، نو ښه کردار ادا کوي، آزاد ده، زه د هغې اپریشیټ کوم هم. خو بهرحال هغې ته هم دا درخواست کوم چې څه داسې نیګیټیو هغه وي چې هغه نه پرابلم جوړیږي، نو مهرباني کوئ چې هغه د ټیلیکاسټ کېږي نه.